د نبی له صلوات و سلام په امت باندې دریم نمبر حق داده چې امتی به نبی له صلوات و سلام سید البشر منی د ټولو انسانانو سردار د ټولو انسانانو سید دا به منی. مسلم شریف کی حدیث مبارک ده تاسو د عالمانو نه بار بار اوریدلی. نبی له صلوات و سلام فرمای انا سید ولد آدم، څومره چې آدم علی السلام اولاد دي زه د ټولو د آدم علی السلام په اولاد کې زه سردار یم، زه د هغوی سردارم. ذکر د رہی حدیث مبارک نه دا ثابتېږي چې نبی له صلوات و سلام په امتی باندې دا حق دی چې دی به د پیغمبر علیه السلام سید البشر مری. څلورم نمبر حق دا دی څنګه چې مونږ دا خبره ذکر کړه چې نبی له صلوات و سلام د ذات په اعتبار سره بشر دی، نو دغه رنګ دا خبره ور سره ذکر کول ضروری دي چې نبی له صلوات و سلام د ذات په اعتبار سره بشر دی او د صفاتو په اعتبار سره نبی له صلوات و سلام نور دی. چې کوم صفات وته الله ور کړی دي هغه صفات چې د نبی له صلوات و سلام هغه نور دی. نو پنځم خبره پنځم نمبر حق د نبی له صلوات و سلام په امتی باندې دا دی چې نبی له صلوات و سلام به نبی الانبیاء منی، د ټولو پیغمبرانو پیغمبر به منی چې زما پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا صرف زما نبی نه دی، دا صرف ستا نبی نه دی، بلکې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا زمونږ استاد نبی دی او دا د پیغمبرانو نبی دی. د آدم علیه السلام نواله د عیسی علیه السلام پورې د ټولو پیغمبرانو د نبی علیه السلام نبی دی. تاسو به چې دا ټکی خو ما چرته نه دی اورېدلی. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ آل عمران کی اللہ فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اللہ تبارک و تعالی دی آیات مبارکہ کی فرمائی پیغمبر برازی اب رسول وی او دا تاسو سره چې کوم کتاب دی د دې به تصدیق کوونکې نو لتؤمنن به تاسو په هغه باندې ایمان نه وړئ. اوس مونږ بچا باندې ایمان نه وړئ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې. اوس زویم زما ایمان دی په نبی له صلوات و سلام باندې، نو نبی له صلوات و سلام زما نبی دی. نو دغه رنګ الله پیغمبرانو ته په دې آیت مبارکه کې فرمای لتؤمنن به، اے پیغمبرانو تاسو په دې پیغمبر علیه السلام باندې ایمان نه وړئ. نو چې څوک په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان نه وړي نو دا نبی له صلوات و سلام دا هغه نبی شو. ما په نبی له صلوات و سلام باندې ایمان نه وړی دی نو هغه زما نبی دی. تا په نبی له صلوات و سلام باندې ایمان نه وړی دی نو هغه ستام نبی دی. او پیغمبرانو په نبی له صلوات و سلام ایمان نه وړی دی، لہذا هغه د پیغمبرانو نبی دی.